ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپا یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. پروګرام ریکارډینګ ته ودرېدم او خبر راغی چې نګران وزیر اعلی خیبر پښتونخوا هغه وفات شو. الله پاک دې هغه له جنتونه نصیب کړي. ګرانو کتونکو په لار روانو ما ماشومان مې ولیدل چې ما یې په دې ژرنده کې څه کوي او دې خواته چې کوم دی نو داسې پټي مټي ښکارېدله. نو هسې مې بس سوچ وکړو چې ودرېدم چې رالم نو یو کمیونټي سکول دی. یو کمیونټي سکول ته وګورئ جي که نه دا پرده ده او په دې دننه هغه غریب ماشومان چې کوم دی نو سبق وایي. دا مخال ما ته دا معلومات راځي چې په 400 کې 15,000 ماشومان دا کمیونټي سکولونو کې په 114 قریبا سکولونو کې سبق وایي او دا هغه انتخابي غریب ماشومان دي او دا د کمیونټي سکول والا دا روچتۍ او دلته ځان سره داخلي او په یې ټاټس کې پوزیشن هم چې د سوات یو ماشوم یې اغوستی و هغه هم د کمیونټي سکولو. په دې ننني پروګرام کې زه تاته ښیم چې تحصیل تنګي د پسماندګۍ زه خبره کومه نو اوس هم پکې داسې علاقه شته چې په ژرندو کې او په دې حالاتو کې په دې بلډینګ کې سبق ښیي. دې کې دننه زموږ د دوه خویندې ښودنې کوي. هغه دوه خویندو ته 21,000 تنخواه ورکوي چونکې اعلان شوی 26,000. د سرکاري استازي تنخواه څومره ده په کار ده چې دا تنخواه چې کومه ده دا خو هم هغوی ته لږه زیاته کړي. دغه استاد د خالا کار کوي، د پی ان کار کوي، ماشومان صفا کوي، ځای جارو کوي، هر یو کار چې کوم دی نو په دغه سکول دننه کوي. نو زه هغوی ته خراج تحسین هم پیش کوم. بیا چې دا ځای چا اوله ورکړی دی په دې باندې رنټ ورکوي نو هغه مالک هم د ستاینې دی چې د خپل علاقې پسماندګۍ ته یې وکتل او پړه کې وله ځای ورکړه. پړه کې داسې ځای چې هلته د ژرندې مشین دی او دلته چې کوم دی کور دی او په کور کې دننه چې کوم دی نو ماشومانو له ما ته ښکاري چې 2 چوپالې دي پکې او مخامخ به پکې کمره خوم وي خو په چوپالو کې ما ته په دې ځای کې ماشومان په نظر راځي. نو ګرانو کتونکو دا زموږ تحصیل تنګي دی او دا د سرکاري سکولونو حالت زار ده. د خیمه دا درته په یو مشین کې درته کمیونټي سکول خیمه. سکول ضرورت دی، سرکاري سکول ضرورت دی، خو چې سرکاري سکول نه وي نو بیا د کمیونټي سکول ډیر زیات ضرورت دی او هغه ضرورت چې کوم دی دغه محکمې پوره کړی دی. نو زه په دې باندې هغوی ته تکړه والی ویم. خراج تحسین ورته په دې نه پیش کوم چې تنخواګانې ډېرې کمې دي د دې خلکو. پکار چې دوی ته هغه شانتې تنخواګانې ورکوي. او بله دا خبره کوم چې دوی کې انتخابي هغه پرېوتې ماشومان نه دي چې د چا چپړو کې اوس هم راځي جرابې یې نه وي شلېدلې کپړې ما ماشومان وکتل. نو خو داسې یو څوک وي چې په دې سکول کې زه ماشومان له کپړې ورکوم پیزار ورکوم نو دا زکات خیرات په بالکل چې کوم دی نو الله پاک قبلی چې دا دومره مستحق ماشومان دي یتیمان دي پکې. نو دا په مین روډ باندې دی. تاسو ته ښیم که نه په مین روډ باندې دی او د دغه سکول چې کوم دی نو بار پوزیشن هم درته ښیمه چې چېرته کې چې کوم دی نو دا وګورئ جي دا هغه ځینونه خلک راځي دې ځای کې سکول نشته دی. هغه خوا کورونه دي نشته دی، دغه ځای کې کورونه دي هلته کې نشته دی. دې خوا ته وګوره جي دا کورونه دي د دې خلکو باندې دا ذمواري راځي. دا سکول دی ښه دا سکول دی چې د دې سکول حفاظت خو هم کوي. ګرانو کتونکو د دې ماشومان هم خواهشي چې په غټو غټو بلډینګونو کې هم سبق ویلی وي. د اوبو سیسټم وي راته پکي وي راته ښکلې فرش وي راته خو دا تنګي دی ښه او دا د تنګي د شمالي اشنغر علاقه ده د زیم نه چې ورپسې راوړی. نو دا دې کې دننه اوس ماشومان دي او اوس د 100 نه زیات ماشومان چې کوم دی نو په دې کې زده کړه کوي. نو الله دې کړي چې د حکمرانانو په زړونو کې تس راشي او دې خلکو دپاره خو هم د ښکلې بلډنګ او د ښکلي سکول بندوبست. ګرانو کتونکو دا موږ ته پته ولګېده چې دې کې هلکان او جینکې ګډوډ دي خو مثانې ورته ښودنه کوي یعنې ګډ کمیونټي سکول دی او دا مالک مکان دی او د بچي هم دلته کې سبق وایي. څه دی نوم دی؟ زما طاهر شاه نوم دی. زموږ ماشومان هم پکې دي دلته کې داخل دي او دوی تقریبا دلته دوی مخکې بره کلي کې وو. دا دلته 3م کال دی غالبا چې دلته راغلي راشفټ شوي او بلډینګ خو دغه تاسو ولید هر څه. دې کې څو کمرې دي؟ دې کې 2 کمرې دي او نور 2 چوپاله دي او 2 چوپاله دي. هغه هم ډېر نازک حالت کې کمزوري حالت کې. اوبو سیسټم شته؟ اوبو سیسټم هغه هم بس په نشي حساب دی. هینډ پمپ دی زوړ غونته کې هغه هم صحیح نه دی برابر نه دی. باتروم او باتروم هم پکې دی یو پکې دی هم کمزور دی. بس هغه
څو کاری اخلي او 4000 روپۍ میاشت را 4000 میاشت را ګرانو کتونکو 4000 همدغه شی وي نو ښه اورې باتروم نشته په نش برابر دی اوبه نشته په نش برابر دی چوپالي دي څه وخت هم را پرېوتي شي باران کې به راسسي اساسي بالکل باران اساسي دا هغه کمیونټي سکول کې دا زموږ د ماشومانو مستقبل دی دوی به مخکې ځي سوال نه پیدا کېږي چې رانه مخکې لاړ شي په داسې ماحول کې یو خوا خو چپړې پیزارې نشته او بل خوا په دغه شانتي موږ دوی له احساس ورکوو چې تاسو هم د دې ځمکې خلک یې په دغه ځمکه به ناست یې په دې جدید دور کې په پاکستان کې یوه داسې ضلع ده چې هغه 400 ده او په 400 کې بیا یو داسې تحصیل دی چې دا به تاریخ لیکي چې په 3 میاشتو کې ځان له ډیسپي رانوسته نو هغې کې دغه شانتې پوهه ده چې هغې کې بیا سکولونه په دې حالاتو کې دي چې هغې کې دغه ماشومان سبق وایي دا ماشومان سبا مستقبل جوړ شي دوی چې هلته لاړ شي نو دوی به ځان سره څه احساس او څه پوهه وړي سوچ وکړئ